باب د تداخل چې واخلې نو بیا لم یشتق ولم یشتق بالکل صحیح ده. خو دی غریب دا څیزونه څه پېژني، دا وی لوی لوی کوي. دا خبر راله تداخل بین اللغتین ته. اول ټول دیوبندیانو د اولا او د ثانیې او د ثالثې درجې طلباو بیا دا یو ځل اورېد د ندیم د خولې نه وی لم یشتق او لم یشتق، وی دا لم یشتق میں تداخل بین اللغتین ویلې دی. بیا ووری بیا ووری بیا ووری درې قیدې هم پې تړلي دي، خپل ځان یې کړولی دی بې ځایه، د هغې اړو دې سره تعلق نشته. خو یو ځل بیا واورئ چې دې د اسم جامد تعریف کوي نو وي لم یشتق ولم یشتق. اول خو عبارت غلط وي، خو زما مفرداتو سره کار دی، مرکباتو سره یې نه چیړو. لم یشتق ورته ما ووایي چې دا لغت چاڼ کې که نه نو لم یشتق چرته نشته، دا اشتق یشتقو اشتقاقا نه ده. لم یشتق ولم یشتق داسې به دی ویلو. خو دې غریبو ډېر زیات پساو دی نو دی وایي چې دا تداخل بین اللغتین دی. نو زما د خبرې د اورېدو نه مخکې او د اوکاړوي ثاني وي، ما ته اوکاړوي ثاني وي، دا یې تا سره ظلم، ته اوکاړوي اصلي او اوکاړوي اول ښکارې، جهل نه دی پته لګي. نو ته اوکاړوي اول ګل مې وی دا تداخل بین اللغتین دی. زما او د د خبرو نه مخکې دا طلبا لږ د تداخل بین اللغتین کیسې وګورئ. آیا دې ته تداخل بین اللغتین وی؟ الکه تداخل بین اللغتین کې مسله دای دواړه فعلونه او هغه مشهوري او مستعملي، دا طریقه وي په هغې کې کله کله یو درېمه لار راوباسي تداخل بین اللغتین. لکه دا واړو غټ کتابونه مثال پر رکانا یرکونو او دارنګ پر رکینا یرکانو سره ورکی چې رکانا یرکونو شي دا نصره ینصرو دی، بل دی رکینا یرکانو دا دی سمع یسمعو. دی کې یو لار دا استعمال شي چې حرف حلقي پکې نشته، حروف حلقي، خو بیا هم دی کې دریم خبره روزي رکانا یرکانو وی دا تداخل بین اللغتین دی. دا اوس کتابونو منلی دی، لغاتو کې هم ذکر دی، صرفیان نحویان ته خبر دی. خو اوس اشتق یشتق تلړ شه او بیا شاتقا یشتقو یا شاتقا یشتقو چې د هر باب مقصود دی په ډېر خپوي دی ته اول دا وایا چې دا شاتقا مشهور او مستعمل دی. تاسو وګورئ دنیا شاتقه خو د سره مستعمل نه دی، یشتق معنی په لغت د عربو کې نشته او تداخل کې دواړه مستعمل وي مشهور وي، که مشهور نه خو مستعمل خامخای. خو د دا یشتق په لغت په دنیا کې چې وګورئ نو نشته. ما ورته وی ما خو لغت وکتو، شیخ ګوګل وکتو خو نه و پکې. نو دی وی مولوي صاحب وی ګوګل یې مه ګوره، وی کتابو وګوره. ګل مې د دې یو وجه وه، ما چې شیخ ګوګل له ورکو نو ما کتابونه وکتل، خو کتابونو کې نو نو ما له ذهن یو جواب راکړ. هغه جواب دا و چې کتابونو کې خو د هوښیارو خلقو هوښیارې خبرې چې ته لړ شه په دې ګوګل کې روغ او لیوني ټولي. نو ما ووایي چې ندیم صاحب خو نیم لیونی دی، په مسلم ابن ابراهیمین کې موږ د لیونتوب کتلی دی، په چې د چې په استون کې محموزة الفا کو دا حمزه او دوی چې دا حمزه د نفس کلمې نه دی او حمزه قطعی دی او هر شرح به وي چې خطا کېږي حمزه وصلی دی وصلی دی وصلی دی او د به نه قطعی دی او قطعی دی. نو موږ هغه ټایم نه ووایي چې دا سړی د مزغو د نیمې سي کار پرېښی دی، دله د جامد تقلید او د نظر لغیر الله او دارنګ د اسقاطونو شومو د مازغه والی دي. نو موږ وی کېدی شي د لیونو په دنیا کې چتاینو دا ګوګل مې په دې وجه نه دی کتلی چې کتاب مې نه وکتلی، ګوګل مې په دې وجه وکتو ما وی چې په ګوګل کې روغ لیوني دواړه. نو چې ګوګل ته مې مخامخ کو نو هغه وی ټیک د لیوني خو داسې لیوني هم نه چې هغه لم یشتق وي. نو ته ګوګل هم خانه ریجیکټ لوي دا سړی د دې منځ نه بار کا وی یاسې د ګوګل د شهرت مه ختموه. نو په دې وجه مې کتلی دی.
نو دا دیوبندیان تا پس ډېر خان دي ته که هر څومره ماته ووایې که نه چې د مناظرې نه تښتې خلکو ته پته ده چې مناظرې نه خو ته تښتې چې مبادیاتو کې انګړه دنګړه کې زه د مناظرې نه اډو تختم بالفرض والمحال نو تا ته خو پته ده که نه چې زه څنګه راټینګېږم ته را میدان ته شه ووایې چې بس او مبادیات زه کوم ته ووایې بیا به زه په کومه تختم خو دې تېښتې له خو ما ته ورکې پته لګي دا ته تښتې بهرحال تداخل بین اللغتین مشرموه تداخل بین اللغتین عام طور چې ګورې د ثلاثي مجردو کې به ګورې عموما خبره کوم دویم ده چې سماعي طور به وینې معنی ده چې ته به وینې چې اهل العرب به په هغې تصریح کړي چې دې بابونو کې تداخل بین اللغتین دی ته مهرباني وکړه لم یشتق دا شتقا یشتقو یا شتقا یشتقو یا شتقا یشتقو ارباب نه چخه ته یشتق دا چرته په لغت کې اوخه چې د دې معنی ورکړي چې د دې څه معنا ده زوام دا ټکی د لغت په دنیا کې شته دی نه او ته لا په تداخل بین اللغتین کې تداخل بین اللغتین کې دا شرطي ظالمه چې استعمال شوي وي او مشهور وي د شهرت د وجې نه التباس نه راځي نو تداخل بین اللغتین کوي اهل العربي کوي او عام طور په موجوده وخت کې ټول موقوف علی السماع ګرځي چې کوم ځایونو کې شوي نو هلته د لغت والو تصریح کړي چې دلته تداخل بین اللغتین شوی دی ستا دا په کوم ځای کې دی خو دا خبره به ډېره بده نه چې رحمان ملک صاحب لږونده کې ځان کړه وه دا طلبا دي که دي ته هر څوره دوکه را دوکه کي خو په دې زړه کې دي پوهېږي چې یې ندیم جانه استون کې خو حمزه وصلي دی او ټوله دنیا یې مني او دا د هغه ځایونه دی چې کوم ځای کې حذف سماعي وي اډو نورې خبرې پکې منلي کېږي نه په دې ټول پوهېږي او په دې هم پوهېږي چې ندیمه ته استون ته محموزة الفا وې نو د اډیو نه فایده نشي اخیستی ویډیو خو دې بند کړه نو د اډیو نه خو څه فایده واخله که نه د الله بنده ښه کاغذ دی مخې ته پروت دی نو دې نه خو صحیح وایه که نه ولې په دې کې په ګډو وډو سره که نه ته مجبور یې د دې خبرې نه که خبره حق یې که په باطل یې خو چې ستا د مزاج خلاف یې ته به جواب کې دیګ به تا سره څومره خوند کړو چې دا به وایي چې او لم یشتق بالکل زه خطا شویم او دا په دنیا کې نشته نو مونږ به ویلو چې دا سړی خپله خطایي مني مناظره کې ته امید دی چې حق به قبول کی خو چې تا لم یشتق لم یشتق جوړ کو د تداخل بین اللغتین داسې پرتوک دی ورته واچو چې نه پنسه برابر ده او نه پردوغاو شته دا د دې دلیل دی ګوله چې ته به په دغه جامد تقلید کې مرې او الله دې تا سره ښه معاملو کې خو د ارادې دې راته ښې نه ښکاري بل ته کوشش کو ته په بل چا گرفت کوه ما ته چې ځان د بل نه خلاص کړي دا غټه توره ده الټه دې ما پسې ونښلي تا دا ویلي ته مونږ پرېږده د الله بنده مونږ خو د دې فن خلق یو ځان سم که ځان مونږ له سل لوبې راځي ته انختې بیا وځې نه ترکیب 3 سپارې کې 2 سپارې کې خو ویلې د ړومبۍ سپاره هم نه ده ما د تویلو ینزعو عنهما قرآن کې راغلی دی ینزعو غین دی حروف حلقیونه او په لام کلمه کې دی او با فتحه نه دی تا د دې هیڅ جوابونه کو داسې غلې پې تېر شوې بیخي پې غلې تېر شوې دا رنګ ما راته وویل ړومبۍ سپاره کې راځي صم بکم عمي فهم لا یرجعون یرجعون رجع یرجعو بیا په لام کلمه کې عین راغلی دی رجع یرجعو حرف حلقي شته او با فتحه نشته هیڅ دې مونه کړو څه ګډې وډې دي ووې عرض ده چې زه را روان کلیپ کې انشاءالله د ټولو کلیپونو خلاصه وام او بیا د یو ځل مبادیاتو ته چلنج کوم او عوامو ته حقیقت خیم انشاءالله چې څوک تختی او څوک مناظره کول غواړي دا خو که ته هسې ځان لړخه کې چې عوام در پسې خاندي نو کړه په خکې خو ځان له پیړه کا کني حقیقت دا دی چې عوام ټول په دې پوه دي د الله په فضل چې مفتی حضرت علی د مناظرې ته راکاږي او ته شرایط فاسده لګې تکلفات کې او کله وې مجلس ته راځم او بل ته نه راځم او خده ته پته را چې مبادیاتو کې د علم پتم لګي او مبادیاتو کې خبره واضحه کیږي او هغې ته تیار دی نو سل بهانې لټې بس که د الله بنده بس کا کچر تکی دا ټکی په داسې روانیږي تداخل بین اللغتین دا خو آسان کار دی د دې صرف و نحو نقشه بدله کړه بس طالبانو ته دوه ټکي وښایه چې کوم ځای غلطېږي اعرابو کې نو وایي دلته تداخل بین اللغتین دی او د صرف چوټي شوه بس تا خو خبره ولا ختم کړه بیا
لك موسى بد فرعون ساحران زغلو قرآن سنت باندې ذلیلا بدعتيان زغلو